عیسی علیه السلام زمانه وه. عیسی علیه السلام روانو باغ کې یو ځوان عیسی علیه السلام نه تپوس کوي چې ای د الله رسوله ته چېرته روان یې؟ وایي زه د الله دیدار ته روان یم. ورته وایي الله ته عرض وکړه چې د خپل محبت زما په زړه کې کښېنئ، د الله محبت زما په زړه کې راشي. عزیزانو زه یو خبره کوم، زمونږ او ستاسو په زړه کې د الله محبت نشته. چې کله زمونږ او ستاسو په زړه کې د الله محبت راشي، دا منځونه د آسان کار دی، دا ورکوټی عبادت دی. جهاد هم ورکوټی عبادت دی، دینه به لوی لوی عبادت موږ ته آسان شي. خو مجبوري ده د الله محبت نشته. جهاد خو ډېره لویه خبره ده. موږ ته د مونځ څه چې د مونځ نه لاندې هم موږ ته د عبادت توفیق نه میلاږي. نو دا ځوان ورته وایي چې الله ته سوال وکړه چې زما په زړه کې خپل محبت کښېنئ. عیسی علیه السلام الله ته لاړو، عرض یې وکړ. یو ځوان د باغ کې ناست و، هغه دا وایي چې الله دې د خپل محبت زما په زړه کې کښېنئ. عیسی علیه السلام ته الله فرمایي وایي دا به زما محبت برداشت نه کړي، زما د محبت ډېر زور دی، زما محبت ډېر زور غواړي. دلته چې دا وویل دې ځوان ورته وویل چې الله ته سوال وکړه چې د خپل د محبت یو ذره زما په زړه کې کښېنئ. چې کله دا الله پاک ته بیا عیسی علیه السلام لاړو، وایي یا الله دا ځوان وایي چې د خپل د محبت یو ذره زما په زړه کې واچوه. الله پاک د خپل د محبت یو ذره د دې ځوان په زړه کې واچي. عیسی علیه السلام لاړو خپل کار پسې. څه موده پس راځي د دې ځوان تپوس کوي چې دا ځوان څه شو؟ خلک ورته وایي خو لیونی شوی دی. وایي چلته دی، وایي ځنګلاتو کې وګوره، په غرونو کې وګوره، هغه نه ښکاري. عیسی علیه السلام دې ځوان پسې ګرځي چې ګوري دا ځوان په غر کې د یو کټ شاته ناست دی او د الله پاک سره ناز او نیاز کوي. ده ورته ویل چې السلام علیکم، سلام ورته واچولو، جواب نه ورکوي. بیا ورته وایي السلام علیکم، ای ځوانه زه هغه پیغمبر چې ما الله ته ویلي وو چې د ده په زړه کې د خپل محبت واچوه. دریم پیری چې ورته آواز وکړه السلام علیکم، دې ځوان ورته جواب ورنه کړه. الله جواب ورکړو، وایي ای عیسی ته په زړه کې زما محبت دی. وایي دا تا ته آواز درکول خو پرېږده، تا ته کتی هم نشي، د ده په زړه کې زما محبت دی. بیا ورته وایي فبعزتي وجلالي لو قطعته بالمنشار لما علم بذلك. په دې وخت کې په اره باندې کټ کړه، دا به بیا په دې باندې نه پوهېږي. ولې؟ د الله محبت یې په زړه کې دی. په اره باندې کټ کړه، دا به بیا هم نه پوهېږي چې زه په اره باندې کټ شوم. ولې چې د هغې په زړه کې د الله محبت دی. د بدبختۍ خبره ده. زموږ او ستاسو زړه ته سکون ولې نه رسېږي؟ په دین کارونو سره زموږ دین سره ولې محبت نه پیدا کېږي؟ د الله محبت غیب شوی دی، د دنیا محبت دی. هر ټایم دنیا پسې نښتي یو، ښه خوند راکوي. مالداره سړی چې ګورو ټیټ او پاس کېږو، ورته هغه ته لاندې باندې کېږو. د دین محبت نشته، نو زموږ بچي دیندار هم نشته، زموږ بچي ټول بې دینه دي. په الله د ذات باندې مې دې قسم وي چې کله موږ دینداره شو او موږ کې د دین محبت پیدا شي، زموږ ټول بچي به دیندار وي. دا ولې موږ د بچو نه سر ته کوو؟ دا ولې زموږ بچي مونځ نه کوي؟ پلار یې ولاړ زه یې ګورم بچی دلته راشي او مونځ کوي بې جمع، پلار ورته ټوټه هم نشي کولی، والله وي که راباندې کوي پرې. ولې؟ تا د الله محبت د خپل په زړه کې نه دی ساتلی، ځکه ستا د بچي په زړه کې د الله محبت نشته. شبلی رحمت الله علیه دا یو لوی بزرګ دی، تذکرة الاولیاء یو کتاب دی، د هغې کې د واقع ذکر کېږي. شبلی رحمت الله علیه وایي چا به چې د الله نوم واخیستو، هغه به وایي جب ته لاس کړو یو ګوړه مې ورته ورکړه. چا به چې د الله نوم واخیسته، هغه به جب ته لاس کړه، هغه به یې ګوړه ورکړه. چا دې تپوس وکړو چې حضرت دا څنګه چل دی؟ کوم سړی چې راځي او د الله نوم اخلي، ته ګوړه راغلې او د هغه په خوله کې ورکړې. وایي کوم خوله باندې چې زما د محبوب نوم اخیستلی کېږي، زما زړه نه صبرېږي چې زه دا خوله د خوږۍ نه د خواږو شیزونو نه ډک نه کړم. په کوم زړه باندې چې زما د محبوب نوم اخیستلی کېږي، زما زړه نه صبرېږي چې هغه زه د خوږتوب نه او د خواږو شیزونو نه ډک نه کړم. دومره محبت د دوی له الله سره و. زلیخې باره کې به تاسو کیسه اورېدلې، د ده د یوسف علیه السلام سره ډېره مینه وه. سوره یوسف کې دا ټوله تذکره موږ بیانه کړې ده. ډېره زیاته مینې ورسره وه. روایاتو کې راځي وایي ده سره د اولیاءو خانو وزن برابر.
د اولیاء خان وزن برابر د سره لال او جواهرات د سلیخي سره شاته بچی ویلي وای تا یوسف لیدلی دی اب ورته چې او ما یوسف لیدلی هغه ته یو هار د جواهرات ورک لکه کم سترګو بچی یوسف لیدلی وی هغه سترګو ته هغه بدن ته به هار ورکول دومره محبت روایاتو کې راځي چې دا ټول د خپل مالک یوسف علیه السلام باندې واجب شو د هغې د حسن د وجې نه خو چې کله واده وشو او د یوسف علیه السلام د محبت په ځای د الله محبت ورته ولګېده د دنیا عشق مجازي او محبت مجازي ختم شو عشق حقیقي محبت حقیقي چالو شو نو د زلیخې باره کې راځي و یوسف علیه السلام ورته آواز کولو چې کوروالی کوو ته به ویل چې شپې به وکړو چې شپې به ورته ویلې کوروالی کوو ویل به د ورځې کوو بیا به ورله دا ویل چې ای یوسفه زما په زړه کې ستا محبت هغه ټیم و چې د الله محبت زما په زړه کې نه و زما په زړه کې ستا محبت هغه ټیم و چې هغه ټیم ما په زړه کې د الله محبت نه و اوس زما په زړه کې د الله محبت دی یو محبت هم بدل شو دومره محبت والا خلک ګورې چې هغوی ته به هر څه اسانه وه هغوی ته عبادت اسان و هغوی ته هر قسمه عبادت اسان و هغوی ته رشتهداري اسانه وه هغوی ته علاقه ګاونډیتوب اسان و مینه محبت اسان و ولې د هغوی د الله سره مینه وه د الله سره محبت هر څوک ته اسان و آسیه بیبي باره کې راځي دا د فرعون ښځه وه او فرعون په ده باندې ډېر زیات ظلمونه وکړه روایاتو کې راځي داسې څلور میخونه تړلي وو هر یو میخ پسې به یې داسې تړلو مکمل ټول لاسونه او نور ته به یې کېنولو او دا به یې ډبولو چې ته مرتد شه ته به ویل چې نه زما په زړه کې د الله محبت دی زه د دین نه اوړېدی نه شمه وخلو به یو ورځ موسی علیه السلام تېرېږي آسیا بیبي ورته آواز کوي چې ای موسی علیه السلام الله به زما نه راضي وي او که نه ما ته صرف دومره ووایه چې الله به زما نه راضي شوي او که نه موسی علیه السلام ورته فرمایي چې ای آسیا بیبي الله ستا نه راضي کېدل پرېږده الله خو تا نه ډېر زیات راضي دی فرشتې ستا د دیدار په شوق کې دي فرشتې ستا انتظار کې دي چې آسیا چې د الله محبت په زړه کې دی دا به کله راځي ټول فرشتې ستا په استقبال کې ولاړ دي آسیا بیبي اسمان ته سترګې کوي دا دعاګانې وایي رب ابن لي عندك بيتا في الجنة یا الله زما یو تمنا ده زما تا سره محبت دی او زما په زړه کې ستا محبت دی یا الله ما ته په جنت کې کور راکړي ما ته په جنت کې یو محل د ځان سره راکړي الله ورته فرشته رالیږي وایي اسیې ته ووایه ستا په زړه کې زما محبت دی صرف کور نه درکوم بلکې کور سره د نبي علیه السلام سره به ستا نکاح هم څه مسله ده سو صرف محبت کور خو به درنه درکمه د کور سره ستا نکاح به د چا سره کومه د رسول الله مبارک سره به د نکاح کومه ولې وجه څه وه وجه صرف دومره وه چې د الله سره محبت و الله پاک ټول مخلوقات هم سره محبت و فرشتې د په استقبال کې ولاړو هغه کتابونه لیکي وایي د محبت کولو درې علامت دي څوک وایي چې چا سره محبت کومه درې علامت یې ذکر کېږي یو علامت دا دی چې ته چا سره محبت کې ستا چې کوم محبوب دی د هغې خبرو ته به ته په غیرو خبرو باندې ترجیح ورکړي چې کله ستا د محبوب خبرې رواني ته به د بل چا خبرو ته غوږ نه ږدي اوس ما او تا دې وګورو که زموږ الله سره محبت دی د غیرو خبرې چالو وي دنیا خبرې چالو وي یو سیټ ته د الله خبره چالو وي موږ ترجیح کومو خبرو ته ورکوو د محبت اول علامت دا دی چې ته د خپل محبوب خبرو ته په غیرو خبرو باندې ترجیح ورکړي دلته د الله خبره کېږي هلته ته پړته کې ته د کوم ځای دعویدار یې چې زما د الله سره محبت دی دلته د رسول الله مبارک احادیث دي
انت ټټر ټټر کې ته په کوم خوله باندې دعوت کې زما خو کله ناکله خندا راشي چې ته په کومه خوله ځان ته مسلمان وې چې یو ځکه د الله خبره روانه ته هلته خبرې کوې او ته بیا خوشحاله په دې چې زما د الله سره محبت اوله وجه دا ده اول علامت دا دی دویم علامت چې د خپل د محبوب مجلس په تا باندې د نورو مجلسونو نه ښایسته ښکاري کله چې د الله خبره شروع وي ته به هغه مجلس په اعتبار د نورو مجلسو خوښې د چا چې چا سره محبت وي که د هغه محبوب مجلس چې وي هغه مجلس کې کینی بل مجلس کې نه کینی کوشش دا کوي چې زما محبوب په کوم مجلس کې ناست وي زما د محبوب تذکرې چې په کوم مجلس کې کېږي هغه مجلس کې کښېنم نو چې زما ستا الله سره محبت دی د الله تذکره کوم ځای کې کېږي کوم مجلس کې پکار دی متعلق کېږي درېیم علامت دا دی چې هغه به هر ټایم د خپل د محبوب د خوشحالېدلو شوق به چې زما محبوب خوشحاله شي دا درې علامت چې چا کېني هغه عاشق دی نه هغه حبیب دی نه چې دا درې علامت چا کېني یو د هغې خبرې په بل چا باندې غوره نه کړي د هغې مجلس په بل چا باندې غوره نه کړي او درېیم د هغې رضامندي هر ټایم ونه ګڼي نو دې لپاره کوشش وکړو د الله محبت د خپل په زړه کې واچو بیا به د دین هر یو کار موږ ته اساني منصور باچا باره کې موږ ته راځي چې منصور په دار باندې خېجولی شوی دا منصور باچا چې و د الله سره ډېر زیات محبت و ډېر زیات محبت و د الله پاک سره دومره محبت و چې وایي د الله پاک نه علاوه دا ټول شیزونه باطل دي نو ته به ځان ته باطل ویلو دا هر څه باطل دي صرف د الله پاک ذات دا حق ذات دی یو ځل دې چا پوښتنه وکړه وایي ته څوک یې وایي انا الحق وایي زه حق یم وایي زه خدای یم دومره د الله پاک په محبت کې غرق شوی و چې هغه ته ځان نه ښکارېدو هغه ویل هغه ته ځان هم ځان نه ښکارېدو هغه ته هر څه کې خدای ښکارېده خلکو راونیولو وایي ته خو ځان له خدای وویلې او ویې وجه دومره محبت د الله پاک سره چې دیوال ته به یې کته هغې کې به ورته خدای ښکاره کېده چې دروازې ته به یې کته هغې کې به ورته خدای ښکاره کېده دومره محبت یو کله چې دنیا سره سړي عشق وي او د دنیا د جنکو سره عشق وي یا نور شیزونو سره قتلونه پرې کوي او که نه کوي لس قتله په یو جنۍ باندې کېږي او که نه کېږي هغه نه څه ښکاري نه هغوی څه په دې دیوال کې ګورم ما ته هغه جنۍ ښکاري چې دروازې کې ګورم ما ته هغه ښکاري زه څه وکړم وایي نو د الله محبت چې کله ستا زړه کې راشي تا ته به په هر څه کې الله ښکاري د شپې ټایم کې به راپاڅېږي او ته به الله ته جاړې د ورځې به هم جاړې ولې چې د الله مینه ستا په زړه کې ده نو دې لپاره کوشش وکړو د الله محبت ته خپل زړه کې ځای ورکړو چې کله هم د الله محبت ته ځای ورکړه الله به موږ له ځان سره ځای راکړي یعنې قسم په الله د الله ټولې فیصلې دا اصولي فیصلې دي داسې به نه و چې الله غفور رحیم دی الله غفور رحیم هم دی الله پاک اصول دا دی چې ته به عبادت کې تا به بخي او الا ماشاءالله چاته چې بخښ شي هغه ته همداسې موچې ده خو اصول دا دي چې ته به کار کې او مزدوري به درته ملاوېږي دنیا کې تاسو وګورئ که نه چې کار کې مزدوري به ملاوېږي کله ناکله داسې هغه مالک وایي چې یاره خیر دی دا سړی ډېر عاجزه دی دله همداسې پیسې ورکړه ګینې نور اصول دا نه دي دغه رنګې د الله اصول دا دی چې ته به عبادت کې ته به د الله محبت ته خپل په زړه کې ځای ورکړې هله به دې بخي الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي وما علینا الا البلاغ